یو ملګری سوال کړی دی هغه وایي چې زموږ اکثر په دې جماعتونو کې مونږ یینو چې دا خلک د امام پسې دا روسته تلاوت پسې کوي یا سوره فاتحه پسې لولي او دا زموږ په دې جماعت کې مشته یو پر ډیر زګونو کې موږ لیدل سره کسان ولاړي او سوره فاتحه پسې روسته لولي نو آیا دا سوره فاتحه د امام پسې لوستل پکار دي کنه دي لوستل پکار نو ځان په مسله پوهیږي چونکه مونږه احناف یو فقه حنفی پالوګو نو بیا به د هغې چې کومې خبرې دي هغه ټولې ومنو نو په فقه حنفي کې دا ده چې کوم سړی مانځه ته ودرېدو د امام پسې او دې مقتدي دی نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی نبی علیه الصلاۃ والسلام نه صحابي روایت کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې کله تاسو د امام سره ودرېږئ نو تاسو تکبیر تحریمو سره وی الله اکبر د امام سره سلام وی د هغې نه بعد چې کوم دی تاسو چې کله امام ولد ضالین وی نو تاسو به وی آمین سوره فاتحه ذکر پکې نشته چې تاسو سوره فاتحه سره هم ولولئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من کان له امام فقرات الامام له قراءات سوک د امام پسې ولاړی نو د دې امام دا قرات د دې مقتدی د پاره هم کافی دی لہذا مقتدی لا د سوره فاتحه لوستلو یا د سورت لوستلو ضرورت نشته دی بدانه لولي قرآن آیت دی بی قرآن کی اللہ رب العزت فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سورہ اعراف کی اللہ رب العزت فرمائی چې کله په تاسو باندې قرآن لوستل کېږي فَاسْتَمِعُوا لَهُ نو تاسو ورته غوږ کېږئ وَأَنصِتُوا او خاموش اوسئ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې د دین بالاتفاق مراد د مانځه حالت ته چې کله تاسو په مانځه کې او امام قرات لولي نو تاسو با دو کاره کوئ یو فاستمعوا له تاسو به ورته غوږ کېږدئ او دویم نمبر وانصتوا خاموش به اوسئ نو علماء مفسرین فرمائی احناف فقها فرمائی چې کله دا اولنی حکم دی فاستمعوا له چې تاسو د غوږ کېدئ نو دا د هغه مانځه دپاره دی چې کم په جهر باندې لوستلی کېږي نو تاسو د غوږ کېدئ خو چې کله داسې مونځ دی چې په هغې کې امام په پټه باندې مونځ وی نو وانصتو تاسو څه وشئ خاموش شئ یعنی په دې وخت کې خو قرات په زور نه لوستل کېږي لیکن تاسو خاموش شئ نو دا اولنی حکم د قرآن دا اولنی ټکړه د آیت فاستمعوا له نو د دین مراد جهري مونځ دی چې کله امام په تیز باندې قرات لولي نو تاسو شاته خاموش اوسئ او د دې دویمه ټکړې نه چې وانصتو چې تاسو خاموش اوسئ یو دی غوږ کېدئ یو دی خاموش اوسئ نو دا غوږ ښودل د جهري منځونو دپاره دي او دا خاموش اوسېدل دا د خفي منځونو دپاره دي کوم چې په پټه باندې لوستلی کېږي لہذا نورم د دنیا دلایل دي لیکن صرف د دغه ملګري د اشکال لرې کولو دپاره چې بهی کله مونږ د امام سره یو نو سوره فاتحه به مونږ په زوره باندې قرات کوي نو هم به مقتدي خاموش شي که امام پټ مونځ کوي نو هم به مقتدي خاموش شي دی به صرف ثنا ووایي او د هغه اعوذ بالله او بسم الله په هغه چا باندې دا چې کوم سړی قرات کوي نو دا په امام باندې دا په مقتدي باندې اعوذ بالله او بسم الله هم نشته